شیخ سادی د یو نواب علم شوی نواب ولا روټای وکړه ډېره لویه روټه نوابانو روټای خو خدای دې در باندې وخورئ ډېره اعلی چې روټه یې وخوړه نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادي څه مزه یې وه نو دی ورته وایي چې های نان شیراز زما د کلي روټۍ چې ده که نه د هغې ډېر لوی خوند سبا نواب ورته بیا روټۍ وکړه چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوند و نو دی بیا وایي های نان شیراز نواب وی چې دا دی په شیراز کې څه خوري نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور و نو تمام شو چې روټۍ وخوړی شو صاحب نن خو به څه خوند و دی بیا وایي های نان شیراز نواب دی بیړی غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري زما بنیاد وته چرته مړزان او چرګان او ایله او اوسۍ دا ټول مې راټول کو دی وایي های نان زه چې زه کله شیراز ته رالم د ته کور او کلی به ګورم چې دا دی هلته څه خوري څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته تپوس یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه بنګله ده خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې منګلې نشته هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده دې کې اوسېږي جونګړه کې ورغی دروازه کې ودرېده د وښو جونګړه ده دروازه کې आवाज وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا ورته نواب صاحب تا څه ووې پلار مې کور کې نشته هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم کاوړه لورې ورته ویم با ووې چې سادیا شیرازیا نامت بساست نامه یې بسته چې سړي اورېدی کور یې د لیدو نه دی ماشومه ورته څه وایي وی پلار می نشتا خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب قافله رفتن د ماهم می رویم قافله رفتن د ماهم می رویم از برای چند روزی خانه بس ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب په ژړا شو ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه ورته وایي قافله رفتن د ماهم می رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب